أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ بقرہ دویم سپارہ آیات نمبر 238 حافظو تاسو حفاظت کوي علی الصلاة د ټول منځونو والصلاة الوسطى او د منځني منځ دینه مخکې د نکاح او د طلاق ذکر تیر شو نو عام طور د نکاح او د خاده سړی دنیا طرف ته میلکی او آخرت تیری نو دغه باس تیر شو اوس الله پاک وی اسنن چې په دې کې مشغوله شي او زه در نشر تیر نشم نو الله پاک جل شانه د خپل ځان طرف ته متوجه کولو د پاره پکې د مون ذکر وکړو چې حافظو تاسو حفاظت کوي علی الصلاة د ټول منځونو والصلاة الوسطى او خصوصا د منځني مونږ چې کوم دی د دې حفاظت کوي نو منځني مونږ نه مراد د مازدیګر مونږ دی ځکه چې د دې نه مخکې هم دوه مونځونه دي او وروسته هم دوه مونځونه دي د سار او د ماسپښین دا دواړه مونځونه ته مخکې دي او وروسته د ماښام او د ماسوتن مونځونه دي نو په منځ کې د مازدیګر مونځ راغی نو الله وی د ټولو مونځونو حفاظت کوي خصوصا د منځني مونځ حفاظت خامخا کوي او د ټولو کوي خدای خاص طور په دې وجه باندې او فرمایو چې عام طور خلک په دغه ټیم کې په خپل کاروبارونو کې مشغول وي خپل زراعت او تجارت او دکانداری او خپل کاروبارونو کې مشغول وي د دې وجنه دغه مونځ بعض خلک په غفلت کې وي دغه مونځ ته د کاروبار د وجه قضا شي د پټي د وجه قضا شي ځکه چې په دغه ټیم کې عام طور په خپل کاروبار کې خلک مشغول وي نو د دې وجنه الله پاک او فرمایل چې کاروبار دې تاسو په غفلت کې وانه شي د دې مونځ خاص حفاظت وکړي د دې وجه حدیث پاک کې راځي چې کم سړی د مازدیګر مونځ قضا کی دا سړی داسې دی لکه د چې د کور ټول خلک مړه شي او د مال او دولت ټول چې کوم دی د دې نه الوتلی شي او دی په یوازې حالت کې پاتې شي د څومره غم دته په دې حالت کې پکار دی چې د بچیان مړه شو مور او پلار مړه شو ښځه مړه شوه او دی یک یوازې په کور کې پاتې شي او دغه رنګ د مال او دولت دا ټول ته ډاکوان الوټي دي نو سره د خوراک سکاک سي او نه چې کوم دی سره په کور کې سوق کی نو دې سړی ته چې په دې حالت کې څومره غم پکار دي نو دومره غم دله په مونځ قضا کولو او خصوصا د مازدیګر مونځ قضا کولو باندې پکار دی د دې وجه د مازدیګر او د سحر د وختونو دا ډېر فضیلت لري د دې وجه نبی علیه السلام فرمایي چې زه داسې یوې ډلې سره کینم چې هغه د سحر په مونځ کې چې کوم دی مشغوله وي سحر مونځ وکړي بیا تر اشراقه پورې په ذکر کې مشغوله وي وي دا ما ته خوښه ده چې 4 عرب غلامان آزاد کړم دغه رنګ داسې یوې ډلې سره کینم چې هغه د مازدیګر په مونځ کې شریک وي او بیا تر ماښامه پورې په ذکر کې مشغوله وي وي دا ما ته خوښه ده چې 4 عرب غلامان آزاد او د سحر په مونځ کې او د مازدیګر په مونځ کې فرشتې هم بدلیږي نو د مازدیګر د مونځ چې کومې فرشتې راشي نو هغه هم په خپل عمل نامه کې ولیکي او چې کومې فرشتې ځي نو هغه هم په خپل عمل نامه کې ولیکي نو ټول مونځونه الله پاک وی حفاظت کوي او خصوصا د مازدیګر د مونځ وقوموا او ادرګ لله الله تقانتين عاجزي کوونکی نو مونږ دا د عاجزۍ علامت او الله پاک جل شانه دا په عاجزۍ باندې ډېر خوشاليږي په تکبر باندې الله ډېر زیات خپه کیږي
تکبر لوی دا خالص مخلص ته الله تبارک وتعالى د ذات سره خی د بل چا سره نه خی. د دې وجه نه ګوره مونږ دا سوچو نو انسان د اشرف المخلوقات ته خدا الله پاک جل شانه د سنه پیدا کړل د خاورې نه پیدا کړل کنه په انسانانو کې پیغمبران دي پاک پاک خلق ته پکې خو بیا هم الله پاک د انسان پیدایش ته د خاورې نه کړی د اور نه هم کولی شو د نور نه هم کولی شو د سرو د سپینو نه هم الله پاک انسان پیدا کولی شو خو الله پاک د دې سيزونو نه پیدا نکو الله د خاورې نه پیدا کو خاور کې عاجزي ده چې په دې انسان کې عاجزي وي نبی علیه الصلاۃ والسلام کې عاجزي وا صحابو کې عاجزي وا نو الله پاک وی تاسو ودرېږئ الله ته عاجزي کوونکی نو دا مونځ هم یو عاجزي ده ګوره کې انسان په دې نوم باندې لاس وتړي نو دا انسان د خپل لاسو اتکړی خپل ځان ته واچي او الله ته ډېر په عاجزۍ سره ولاړ او بیا رکوع کې سر ټیټ کړي الله ته او بیا په انسان کې د ټولو نه مبارک ځای د تندې او مخ دی بیا دا مخ الله ته په سجده باندې کیږي او سبحان ربي الاعلى پاک ته رب زما چې ډېر لوی دی سبحان ربي الاعلى پاک ته رب زما چې ډېر لوی دی نو تندې الله تبارک وتعالى ته په سجده باندې ایخي او خپل سر مګ چې زګور ته عاجزي کو نو ظاهري عاجزي به کوي او زړه به چې کوم د زړه نه به عاجزي کوي نو ظاهري عاجزي خدا ده چې انسان په نوم باندې لاس وتړي او بیا دې د سجدې ځای ته ګوري بل طرف ته نه ګوري او بیا دې رکوع ته لړ شي نو په رکوع کې چې کوم دې سبحان ربي العظیم پاک ته رب زما چې لوی دی او بیا دې د ګوتو دې سکو ته چې کوم دې ګوري او دا سوچ کوي چې کله زما ځنکدن شروع کیږي نو زما د غټې ګوتې نه بساره رواني نو بیا دې وی سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد دا په ولاړه باندې وای بیا د هغه ځای نه چې کوم دې روان شي د سجدې په ځای باندې نظر ساتي لومبې زنګنان ولګي بیا ورپسې لاسونه ولګي بیا ورپسې پوزه ولګي بیا ورپسې تندې ولګي او بیا دې په سجده کې دې پوزې ته ګوري او سبحان ربي الاعلى پاک ته رب زما چې ډېر لوی دی او په دې حالت کې دې دا سوچ کوي چې کله ما قبر کې کیدی او لومبې ځای زما خوري کېږي نو هغه به زما پوزه خوري کېږي او بیا دې چې کله سر راوچتوي نو لومبې تندې راوچت کي بیا پوزه راوچته کي بیا چې کوم دې لاسونه راوچت کي بیا زنګونان راوچت کي او دې کیفیت سره دې مونځ وکړي نو دا عاجزي ده او په دې کې مونځ کې خشوع او خضوع پیدا کړي او دې د زړه نه هم عاجزي کړي وي تاسو داسې عبادت کوئ د الله چې تاسو ګویا چې ته الله اینې مونځ به داسې کوئ چې ته ګویا الله اینې په خپلو سترګو باندې او که دا کیفیت ته زړه نشي جوړولی نو دا کیفیت خو هر سړی د خپل زړه جوړولی شي الله ما ته ګوري او الله زما په حال باندې خبر دی نو چې کله ستا الله ته سوچ وي چې الله ما ته ګوري نو ستا مونځ به بیا صحیح مونځ وي نو الله وایي چې تاسو ودرېږئ لله الله ته قانتین عاجزي کوونکي نو حافظو حفاظت کوي علی الصلاة د ټولو منځونو والصلاة الوسطى او خصوصا د منځني مونځ وقوموا ادرېږئ لله الله ته قانتین عاجزي کوونکي فإن خفتم بیا کو چېرې تاسو یریدلی نو فرجالا نو پیاده مونځ وکئ او رکبانا یا په سورلی یې وکئ نو دې نه د بعضې وخت کې انسان په جنګ کې وي نو په جنګ کې د مونځ حکم دې کې بیانېږي د یارې په حالت کې یا سړي پسې منظرې پسې شي وي یا سیلاب ورپسې وي نو په دې حالت کې ګوري مونځ معاف نه دی مونځ په یو حالت کې معاف نه دی تر دې پورې فقهاو لیکلي دي چې یو سړی په سولی باندې خېجولی دی پانسۍ ته او دلی په لاسونو او خپو باندې میخونه والي دي په دې حالت کې به دې د مونځ نیت کې مونځ وکړي اگر چې دې نه وینه روانه ده چې وینه ترې روانه ده نو د خو اودس نه ټینګېږي بیا اودس دی که نو اودس هم نشي کولی او تیمم هم نشي والی لاسونه ولې تړلي دي خو په دې حالت کې به دې د مونځ نیت کې مونځ به کوي په دې حالت کې ته مونځ ماتې او دې به دا سوچ کوي چې کله زه بچ کړو چې الله بچ کړم نو دا مونځ به زه دوباره کوم دا مونځ زما کېږي نه ځکه بیا اودس یم دوباره به کوم خپل کوشش په د مونځ دغه رنګې تر دې پورې لیکلي فقهاو چې کله د زنانه ماشوم پیدا کېږي ماشوم او دغه سر پیدا شوي نور لا نوي پیدا شوي ټول نوي پیدا شوي نیم پیدا شوي صرف سر بهر راوتي وي په دې حالت کې هم د زنانه ته مونځ چې کوم معاف نه دی دا به چې کوم دی اودس کوي او مونځ به کوي دا اودس نشي کولی نو تیمم به وي او دا به نیت تړي او خپل مونځ به کوي او فقهاو د هغې دپاره بیا مختلف طریقې چې کوم دی چې کنده به وکني او
بهر حال دغه د بر بیا خپل طریقې د شمو نشو کولی خو اصل کې وایم دا خبر دا کوم چې په دې حالت کې موږ معاف نه دي په دا حالت کې دا زنانه کوي ځکه چې په دا حالت کې خود زنانه وینم شروع کی دي وینه تر اوزي او دغه وینه باندې او دس دغه وینه چې کوم دي د نفاس وینه نه حسابيږي بلکې د استحاضي وینه حسابي په دې حالت کې هم زنانه مونږ نو په دې حالت کې مونږ معاف نه دي مونږ په معمولی بانو باندې مونږ معاف دلته الله فرمایي فإن خفتم بیا کو چرتا سو یریدلې فرجالا نو پیاده مونږ کوي او رکبانا یا پسوارلې باندې پیاده مطلب پولاړه باندې مونږ کوي پولاړه مونږ په حالت جنگ کې پولاړه مونږ کوي سجده به چې کوم دي په اشاره سره کوي او ځکه چې تاسو به یره وی چې دشمن را باندې را نشي او رکوع هم په اشاره سره کوي خو سجده چې کوم ده به د رکوع نه لږه غونته کې سر به ډیر ټیټه په دې حالت کې وبوس کوي امام شافعي صاحب د دې ترجمه کوي چې په منډه وموس کوي په لار به روانې مونږ بکې خو امام صاحب په نس باندې پولاړه په روانه باندې مونږ نه کیږي امام شافعي صاحب په ولاړه په روانه باندې هم کیږي تابع دشمن در پسې یا منظرې در پسې په منډه نیت وټاړه مونږ کا امام شافعي صاحب خو امام صاحب وي چې په منډه باندې مونږ نه کیږي اكو تا ته داسې صورت نه ملاویږي په ولاړه باندې مونږ نشي کولای خیر بیا به ورستو کې خو په روانه به مونږ نه کوي او بدرېږي نیت په اوتړي او سجده او رکوع دا دواړه په اشاره سره کې د سر په اشاره سره او دغه رنګ کو په سورلې باندې په حالت یره کې په سورلې باندې په خپل اس باندې په ګاډي کې په سورلې کې نو کوم وخت هر طرف ته نیت په اوتړي باغې کې بیا مونږ کې په اشاره سره نو الله وی کو تاسو پیاده ولاړی نو چې کوم دي د مونږ تاسو تمام نه دي مونږ بکوي او کو په سورلې کې نو مونږ تاسو تمام نه دي مخ کو ته قبلي طرف دی کو ته قبلي نه بل طرف دی په دې حالت کې مونږ نه دي فین خفتم بیا کو چرتا سو یریدل فرجالن تاسو مونږ کې کو پیاده او رکبانن یا په سورلې فاذا منتم بیا هر کله تاسو په امن شي فذكر الله نو یاد کې الله کما علمکم نک څنګه چې تاسو ته چل خول دي ما د هغه سو لم تكونوا تعلمون چې نو تاسو چې لم تكونوا تعلمون چې تاسو نه پوهیدل مخکې تاسو نه پوهیدل الله د شل اخو چې په صحیح طریقې سره به رکوع کوئ سجده کوئ چې کله په امن شئ نو بیا به دغه شانتي مونږ نه کوئ بلکې بیا چې څنګه د مونږ حق دی او څنګه د الله چل خو د هغه شانتي مونږ به کوئ سجده هم بیا په اشاره سره نه کوئ رکوع هم په اشاره سره نه کوئ ټول مونږ بیا په ولاړه سره نه کوئ بلکې د مونږ چې کومه طریقه الله ته خو د هغه شانتي مونږ به کوئ والذین او کوم خلق یتوفون چې وفات شي مړ شي منکم لتاسونه ويذرون او دوی پریږدي ازواجن بیبیانې دې کې بل حکم چې کوم دی بیانېږي اصل کې ابتدا په جاهلیت کې بعد زنانو عدت چې کوم خاوند به مړ شو نو دا به یو کال به د عدت یو کال به د کور نه بهر نه وتله نو چې کله اسلام راغی نو بیا یو کال عدت پاتې شو په ابتدای اسلام کې د زنانو چې کوم خاوند به وفات شو نو داغه د ښځې به یو کال عدت نو په دې یو کال کې به دا چې کوم دی بهر نه وته یو کال کې به دې چې کوم دی خاوند نشو کولی نو دې خاوند به ورله وصیت کو او دویمه خبره دا و په هغه وخت کې چې د میراث آیاتونه لا نو نازل شوي د یو کال عدت او د میراث آیاتونه لا نو نازل شوي د ښځې دپاره میراث نو مقرر شوي حساب نو مقرر شوي نو خاوند به وصیت وکړو چې زما د مال نه به دوره دا به یو کال د کور نم نو وباسئ یو کال به دې له چې کوم دی نفقه هم تاسو زما د مال نه ورکوئ نو بیا وروستو چې الله پاک جل شانه 4 اشهر و 10 څلور میاشتې او 10 ورځې دغه آیات چې مخکې ته کوم تیر شو د عدتو دا نازل شو دا آیاتونه منسوخ شو دا حکم منسوخ دی یو کال د عدت راکم کو څلور میاشتو 10 ورځو ده او چې کله د میراث آیاتونه نازل شو نو بیا د خاون هغه وصیت چې کوم دی منسوخ شو لکه څنګه چې مخکې تیر شوي دي کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت هغه آیاتونو کې هغه آیاتونه په میراث سره منسوخ شو ختم شو ځکه د هر سړي خپل حصہ مقرر شو نو دغه رنګ د ښځې پکې خپل حصہ مقرر شو یا څلورمه ده چې خاوند وفات شي یا چې کوم دی اتمه ده نو دا آیاتونه بیا منسوخ شوي حکم الله پاک بیاني والذین ها خلق یتوفون چې وفات شي منکم لتاسونه ويذرون او پریږدي دوی ازواجن بیبیاري وصیتا نو دی وصیت کوي لازواجهم د خپل بیبیانو دپاره متاعا د سخرچه الى الحول تر کاله پورې غیر اخراج بغیر د کور نه د ایستلو دا وصیت دی وکړي چې یو کال به زما د مال نه زما دی بیبي ته خرچه ورکوئ یو کاله پورې به دا د کور نه وباسئ دا به زما په دې کور کې انتظار کې عدت په تېري فإن خرجنا بیا کو چېرې په خپله ووځي دا ښځې نو فلا جناح
د یو کال نه وروسته کو دا ښځې په خپله باندې ووځي فلا جناح بیا هېڅ ګناه نشته دی علیکم په تاسو باندې فیما په هغې کې فعلنه چې دا ښځې وکړي فی انفسهن په خپل حق کې په خپلو ځانونو کې بیا ګو دوی هر څه کوي په خپلو ځانونو کې نو دوی ته اجازت دی من معروف د دستور مطابق د شریعت مطابق خو د شریعت مطابق دوی ته چا سره واده کول غواړي نو بیا د سړو ته وایي چې په تاسو باندې ګناه نشته دا کوم چې د خاوند وارثان یې پاتې شي هغه به وصیت وکړو که نه چې زما ښځه به چې کوم دی یو کال د کوره نه وباسئ زما د مال نه به دې له چې کوم دی دوره دوره خرچه ورکوئ نو الله وایي که د یو کال نه وروستو دا ښځه په خپله د دې کوره وځي او په خپل حق کې څه هم کوي نو په تاسو باندې څه ګناه نشته دی خو چې د دستور مطابق څه کوي د شریعت مطابق څه کوي په خپل حق کې داسې نه چې ناجایز تعلق ته خلکو سره جوړي داسې نه خو حلاله نکاح کول غواړي نو په تاسو باندې بیا په دې کې چې کوم دی ګناه نشته دی فإن خرجنا بیا کو چې په خپله وځي دا ښځې کومې چې کونډې وي نو فلا جناح نو هېڅ ګناه نشته دی علیکم په تاسو باندې فیما په هغه څه کې فعلنا چې دا ښځې کوي فی انفسهن په خپلو ځانونو کې من معروف د شریعت مطابق د دستور مطابق والله الله تعالی عزیز غالب دی حکیم او خاوند حکمت وللمطلقات او د طلاق شو ښځو دپاره متاع څه خرج دی بالمعروف د دستور مطابق د دستور مطابق حق خرج دی چې کومې ښځې طلاقې شوي هغې صورتونه مونږ بېګا ویلي چې د هغې څلور صورتونه جوړېدل چې ښځه چې کوم دی واده شوي نه وي او مهر هم نه وي مقرر شوي نو د دې ښځې دپاره جوړه جامه چې کوم دی یوه جوړه دا واجب ده په دې خاوند باندې چې واده شوي نه وي او مهر هم نه وي مقرر شوي دویم صورت دا و چې دا ښځه چې کوم دی واده شوي نه وي خو مهر یې مقرر کړي وي چې دوره دوره تولې به دې مهر وي نو په دې صورت کې د خاوند باندې نیم مهر واجب دی نیم به دې ښځې ته ورکړي دریم صورت دا و چې ښځه واده شوي وي او مهر مقرر شوي وي نو په دې صورت کې چې دې طلاق ورکړي د خاوند باندې ټول مهر واجب دی کو څلور تولې مقرر کړي څلور به ورکړي کو درې مقرر کړي درې به ورکړي څلورم صورت دا و چې ښځه واده شوي وي خو مهر یې وله مقرر کړي مهر یې وله نه مقرر کړي چې وروسته بیا ګورو مهر یې نه وي مقرر کړي نو په دې صورت کې به دا سړی باندې مهر مثل واجب دی یعنې د دې ښځې د نورو خویندو چې څوره څوره کالي څوره څوره مهر یې مقرر کړي اکې عمره په دې سړي باندې واجب دی دی به دې خپلې ښځې ته ورکړي چې طلاق ورکړي نو دا صورتونه وو نو دلته الله فرمایي وللمطلقات او طلاق شو ښځو دپاره متاع څه خرچه ده بالمعروف د دستور مطابق د شریعت مطابق نو شریعت مطابق دا ده چې دا څلور واړه صورتونه کو طلاق ورکړي د واده نه مخکې نو یا به چې کوم دی مهر مقرر کړي یا به یې نیم مقرر کړي کو مقرر کړي نو بیا نیم مهر دی او کو نیم مقرر کړي نو بیا چې کوم دی صرف یو جوړه کم سے کم جوړه کو چا ډېر ورکړو څه مسله پکې نشته او دغه رنګې کو واده شوي نو مهر به یا مقرر کړي یا به یې نیم مقرر کړي کو مقرر کړي نو ټول مهر دی او کو نیم مقرر کړي مهر مثل بالمعروف نه دا مطلب دی حقا دا حق دی علی المتقین په متقیانو باندې کذلک دغه رنګ یبین الله بیانی الله پاک لکم ستاسو دپاره آیاته خپل نهی لعلکم دپاره دی چې تاسو تعقلون پوه شئ حافظو تاسو حفاظت وکړئ علی الصلوات د ټولو منځونو والصلاة الوسطی او د منځني منځ وقومو ودرېږئ لله الله ته قانتین عاجزي کوونکي فإن خفتم بیا کو چېرې تاسو یېرېدلې فرجالا نو منځ وکئ پیاده په ولاړه او رکبانا یا په سورلی باندې فإذا منتم بیا هر کله چې تاسو په امن شئ فذکروا الله نو یاد کئ الله پاک کما علمکم فذکروا الله نه مراد څه دی چې تاسو بیا منځ وکئ کما علمکم نه څنګه چې تاسو ته چل ښودلی دی الله پاک ما د هغه څه لم تکونو تعلمون چې تاسو یې مخکې نه پوهېدلی داسې چل یې ته ښودلی چې مخکې پرې نه پوهېدلی والذین او هغه خلک یتوفون چې وفات شي منکم له تاسو نه ویذرون او دوی پرېږدي ازواجا بیبیانې وصیة وصیت یې وکړي لازواجهم د خپلو بیبیانو دپاره متاعا د څه سامان الی الحول د څه خرچې الی الحول تر کاله پورې غیر اخراج بغیر د کور نه د ایستلو چې د کور نه به نه وباسئ دا خرچه به ورکوئ فإن خرجنا بیا کو چېرې په خپله وځي دا ښځې فلا جناح نو هېڅ ګناه نشته علیکم په تاسو باندې فیما په هغه څه کې فعلنه چې دوی وکړل دې ښځو وکړل فی انفسهن په خپلو ځانونو کې په خپل حق کې من معروف دستور مطابق د شریعت مطابق والله الله تعالی عزیز غالب دی حکیم خاوند حکمت دی وللمطلقات او د طلاق شوو ښځو دپاره متاع څه خرچه ده
بالمعروف د دستور مطابق د شریعت مطابق حقا د حق دی علی المتقین بمتقیانو باندې كذلك دغرنگ يبين الله بياني الله پاک لكم استاذ دپاره آیاته خپل نه لعلكم دپاره دې چې تعقلون تاسو سوچ وکئ حافظو تاسو حفاظت کوئ على الصلوات د ټول منځونو والصلاة الوسطى او د منځني منځ یعنې د مازدیګر منځ وقوموا ادرېږئ لله الله ته قانتین عاجزي کوونکي فإن خفتم بیا کو چېرې تاسو ویرېدلې فرجالا نو مونځ وکئ پیاده یا په ولاړه او رکبانا یا په سورلۍ فإذا منتم بیا هر کله چې تاسو په امن شئ فذکروا الله نو یاد کړئ الله کما علمکم لکه څنګه چې تاسو ته چل ښودلی دی ما د هغه څه لم تکونو تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېدلی والذین او هغه خلک یتوفون چې وفات شي منکم له تاسو نه ويذرون او دوی پرېږدي ازواجا بیبیانې وصیة نو پکار ده چې دوی وصیت وکړي لازواجهم د خپلو بیبیانو دپاره متاعا د څه سامان د څه خرچې الی الحول تر کاله پورې غیر اخراج بغیر د کور نه د ایستلو فإن خرجنا بیا کو چېرې دوی وځي په خپله باندې فلا جناح نو هېڅ ګناه نشته علیکم په تاسو باندې فیما په هغه څه کې فعلنا چې دوی وکړل فی انفسهن په خپلو ځانونو کې من معروف د دستور مطابق والله الله تعالی عزیز غالب دی حکیم خاوند حکمت دی وللمطلقات و طلاق شو خزو دپاره متاع څه خرچه ده بالمعروف د شریعت مطابق حقا د حق دی علی المتقین په متقیانو باندې کذلک دغه رنګ یبین الله بیانې الله پاک لکم تاسو دپاره آیاته خپل نه لعلکم تعقلون دپاره دې چې تاسو سوچ وکئ حافظو تاسو حفاظت کوئ علی الصلوات د ټولو منځونو والصلاة الوسطى او د منځني منځ وقوموا ادرېږئ لله الله د قانتین عاجزي کوونکي فإن خفتم بیا کو چېرې تاسو ویرېدلی فرجالا نو مونځ وکئ پیاده او رکبانا یا په سورلی باندې فإذا امنتم بیا هر کله چې تاسو په امن شئ فذکروا الله نو یاد کړئ الله پاک کما لکه څنګه چې علمکم هغه چل ښودلی دی تاسو ته ما د هغه څه لم تکونو تعلمون چې مخکې تاسو نه پوهېدلی والذین او هغه خلک یتوفون چې وفات شي منکم له تاسو نه ویذرون او دوی پرېږدي ازواجا بیبیانې وصیة وصیت یې وکړي دوی لازواجهم د خپلو بیبیانو دپاره متاعا د څه خرچې الی الحول تر کاله پورې غیر اخراج بغیر د کور نه د ایستلو فإن خرجنا بیا کو چېرې په خپله ووځي دا ښځې فلا جناح نو هېڅ ګناه نشته علیکم په تاسو باندې فیما په هغه څه کې فعلنا چې دوی وکړل د ښځو وکړل فی انفسهن په خپل حق کې من معروف د دستور مطابق د شریعت مطابق والله الله تعالی عزیز غالب دی حکیم خاوند حکمت دی وللمطلقات او د طلاق شو ښځو دپاره متاع څه خرچه ده بالمعروف د دستور مطابق د شریعت مطابق حقا د حق دی علی المتقین په متقیانو باندې کذلک دغه رنګ یبین الله بیانې الله پاک لکم ستاسو دپاره آیاته خپل نهي لعلکم دپاره دی چې تعقلون تاسو سوچ وکئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين تزمون رازش ليوال طول گناهنا ممافك سمنغ اوي واورد الإله العالمين لا طول إله العالمين زمون الصمد بوه تراول إله العالمين مطول القرآن فهم القرآن بوه راكي قرآن مجيد باندې عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین حاضر من زموږ د ټولو ګناهونه لوی ګناهونه موږ کړي الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي الہ العالمین حاضر مجمع کې څومره بیماران دي کورونو کې بیماری دي ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الہ العالمین څومره قرضداري د قرضونو اخلاص کړي څومره پریشانه حالې پریشانې ختم کړي څومره نه حق بندیوان دي د بند نه آزاد کړي الہ العالمین د څومره خلکو رزق لنډ تنګ دي رزق ورته فراخ الہ العالمین زموږ نارینه زنانه ټول دیندار او قرآن خانه کړي الله موږ ټول ته په قرآن د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بال ایمان کړي په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول الله